نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق الله مولانا العظيم. زمان قابل قدر مسلمان أولين فکم میاشتی کی سنوم روانی دغا میاشتی تا عربی کی شعبان میاشتی رشی او یقینا مخی هفتوں کی ہم دبیر متعلق ما تفصیل سارا خبری کری او دغا میاشت سکوم دی دین وړاندې متصل رمضان المبارک عظیم میاشت په موږ باندې روان دی. نو علماو لیکلي دي چې دغه میاشت یو قسم رمضان تیری لپاره دغه میاشت چې یو انسان لګی شي په دې میاشت کې رمضان المبارک عظیم میاشت دی. سخی طریقے سرات نبی میاشت کے رمضان المبارک دوبارہ تیری دا خبر یاد مسلح سکم یو شیز دوبارہ ہم یو انسان تیری ہوتی جدوجہد ہوتی محنت ہوتی زان اکڑے ہو نو آغا کار سکم دے آغا کار ہوتا لیا آسانش تاسو وګورئ سکولونو کې مدرسو کې د بچو نه امتحانات اخیستل شي. خو دې امتحان لپاره استادان داسې کوي چې یوه میاشت یا یو نیمه میاشت مخکې د امتحان لپاره تیاری شروع کړي. ولې تیاری کوي؟ دپاره د دې چې کوم امتحان روان دی په دې امتحان کې دغه مشروع کامیاب شي او ښایسته نمبرو کې دغه شي پاس شي. اوس تیرې دوپاره خو هغه ټیم استادانو ورکړی دی. اوس مشروم صلاحیت به خپل ځان کې پیدا کوي چې آیا دغه مشروم حقیقي طور باندې تیری کوي یا نه کوي. کچر دی مشروم تیری وکا د دې امتحان لپاره نو امتحان براشي پرچی برزي خو خوشاله کوي او خې طریقې سره په پرچی ورکوي.
داسې به نه وایي چې دغه پرچې مشکلې دي یا ماته نه زده دي به تیاري کړې وي هر څه به د دې ذهن کې پرته وي نو صفا سترا بهترین انداز کې به پرچې هم ورکوي بیا چې کله هم رزلټ آوټ شي رزلټ راوځي نو د دې طالب علم باري اکثریت سره ښې طریقې سره د پروژه کې هم راغلی وي او نمرو کې هم راغلی وي او کچېرې یو ماشوم یو طالب علم د دې میاشتو کې څه کومه میاشت تیري استادانو ورکړې ده تیري ونه کړه محنت یې ونه کړو جدوجهد یې ونه کړو نو هغه امتحان کې دغه ماشوم دی چې راشي ناکام راشي بیا او دغه امتحان ورته بیا ډېر زیات مشکل وي حد نه زیات ورته مشکل وي او ډېر سخت زړه هم بیا تنګ وي او پرچې هم غلطي ورکوي او خفا هم ډېر زیات وي کاشکې ما تیاري کړې وه نو چې کله هم رزلټ راوځي نو دغه رزلټ کې بیا چې شي وي ناکام دغه شان عزتمنو مسلمانانو دغه میاشت کوم په موږ باندې روانه دی دا ډېر عظیم مېلمه دی ګورئ په دې خبرې باندې هم ځان پوه کړئ د مېلمه نه وي دا په دوه قسمه باندې یو هغه مېلمه وي څه قدر او اهمیت د ستا وړاندې نه وي نو هغه مېلمه که راشي داسې حالات کې به راشي ځان سره به هېڅ څه هم نه راوړي تش تور به راشي او دا خپل وس مطابق څه څومره هم تیري کړې وي نو هغه به وکړي نو بیا به واپس راشي او بل مېلمه څه کوم دی دا ډېر عظیم مېلمه وي د ستا په نیز باندې ډېر قدر او اهمیت وي او تا ته معلوم وي چې مېلمه خو روان دی خو مېلمه ځان سره څه خامخا راوړي ما ته څه خامخا ځان سره راوړي او داسې کوم تعظیم او اکرام کوم د دې صله ما ته مېلمه په خپله باندې راکوي تو پنځه شپږ ورځې نه مخکې تیاري شروع کړي او عظیم شان تیاري وکړي د پاره د دې چې د مېلمه مانه خفا نه شي کس او تا ته پته هم وي چې د مېلمه خو داسې مېلمه دی څه سخاوت ورکې هم ډېر زیات دی او ما ته هم څه راکوي زما کور والا ته هم څه راکوي او صله هم ما ته راکوي دغه شان عزتمنو مسلمانانو رمضان المبارک داسې عظیم مېلمه یو خو ډېرو وختو بعد راځي 11 میاشتو بعد د رمضان المبارک مېلمه زموږ باندې راځي او بیا داسې مېلمه هم نه دی څه عام قدر او اهمیت یې نشته داسې مېلمه دی چې د پیغمبرانو په نیز باندې قدر او اهمیت دا ډېر زیات الله تبارک وتعالی په نیز باندې قدر او اهمیت دا ډېر زیات دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په نیز باندې د دې مېلمه قدر او اهمیت ډېر زیات دی او داسې مېلمه هم نه دی څه تش به راشي او تش به لاړ شي نه دغه داسې مېلمه دی چې دې دپاره که چېرې تا تیاري کړي وي د دې اداب او احترام وکړي دغه داسې مېلمه دی ځان سره برکتونه رحمتونه ثوابونه هر یو شي ځان سره راوړي داسې مېلمه دی ما درته وویلو دغه داسې مېلمه دی چې کوم مېلمه روان دی دغه ځان سره خیر او برکت هم راوړي او دا خیر او برکت به هغه چاته ورکوي چا څه تیاري کړې وي او د دې میاشت کې بهترین طریقې سره عبادات وکړو نو دغه مېلمه یې زه بیا تا هم خفه کوم نه بیا ستا بیا زه خفه کړم تاسو ما ته کوم تکریم راکړو تاسو ما ته کوم عزت راکړو تاسو ما ته کوم احترام راکړو
د دې بدلې دنیا او آخرت کې زه درکوم دی. ډېر بهترین مېلمه په مونږ باندې روان، ډېر عزتمن مېلمه په مونږ باندې روان دي. د دې وجې نه مونږ ته پکار دي څه د دې میاشتې کې یا د دې هفتې کې مونږ د مېلمه دپاره تیري به څنګه کوو؟ تیري متعلق یو څو خبرې درته کوم چې تیري به مونږه د دې مېلمه دپاره به تیري مونږ څنګه کوو. اول نمبر باندې خو دغه دی چې د دې مېلمه دپاره مونږ شاندار استقبال وکړو. شاندار استقبال څه مطلب شو؟ شاندار استقبال مطلب دغه دی په خوشحالۍ سره محبت سره د دې ته مونږ خوشامدید ووایو. اهلا وسهلا ومرحبا یا رمضان المبارک. نو بهترین طریقې سره دې ته مونږ څه وکړو؟ استقبال وکړو، د مونږ خوشحال او دا نه چې مونږ ورته خفه شو یاره رمضان المبارک میاشت روانه دی، هغه کې به بیا روژې ساتلی شي، بیا به مونږ عبادات کوو، څه به نه خورو، خفایو تراویح به ورکې وي، وختي به 4 بجې پسېدل به ورکې وي. اوس دا یوه میاشت ده به څنګه تېرېږي؟ دغه شی پسې مونږ ونه کړو. که دغه شی مونږ وکړو یاد وساتئ نیتونو درمدار د نیکو اعمالو درمدار دا په نیتونو باندې دی. الله د ستا نیت ته ګوري چې ستا نیت څنګه دی. ستا د رمضان المبارک میاشت روانه دی، ستا نیت څنګه دی؟ که چېرې تا نیت تا په زړه کې جذبه دبدبه د رمضان المبارک موجوده وي نو الله تبارک وتعالی دغه میاشت ته به هم داسې اسانه قدمونو سره پوی هم نه شي. او د عبادات څه کوم دي دې ته به ته خوشحالېږي، عبادات به ته ډېر زیات کوې، ګناهونو طرف ته به ته بیا توجه بیا نه کېږي. بیا ولې ستا نیت همدغه کړی دی چې رمضان المبارک میاشت روان دی، خو خوشحاله یې، بهترین استقبال یې وکړو. نو ول به مونږ دغه کړو چې مونږ به شاندار طریقې سره به مونږ د رمضان المبارک میاشت استقبال کړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یو موقع کې اخري ورځو کې لکه څرنګه دغه اخري ورځې دي د شعبان صحابه ته وفرمایي اے صحابه تاسو د چا استقبال کوئ او څوک د تاسو استقبال کوي؟ عمر رضی الله تعالی عنه په مجمع کې ناست دي یا رسول الله آیا وحی راتلونکی دی یا جنگ کوونکی دی یا بل څه یو عظیم کار سره انجام کوونکی دی؟ ستا ویلو چې تاسو د چا استقبال کوئ؟ نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمیلو نه داسې خبره نه دی بلکې عظیمه میاشت په مونږ باندې روانه دی، هغه استقبال کوو. او دا داسې میاشت دی چې په پیله شپې باندې الله تبارک وتعالی د اهل قبلو ټول ګناهونه معاف کولی شي. موږ څه د چا استقبال کوو؟ د رمضان المبارک میاشت. صحابه کرامو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېرې بهترینې طریقې سره به د دوی استقبال کول. مخکې نه به ورته تیاری کوله. عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي زما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه شعبان په میاشت کې د رمضان المبارک د میاشت نه علاوه په نورو میاشتو کې ډېر زیات روژو نیونکي دی لیدلی دی. څه مطلب دی؟ په دې میاشت کې به جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر په کثرت سره روژې نیولې. هغه په دې وجه په بنیاد باندې نیولې امت ته یو سبق میلاو شي، دا شان د رمضان المبارک ښې طریقې سره تیری وشي. عزتمند مسلمانانو موږ ته هم دغه پکار دی که چانه د روژو نیولو طاقت ورکې وي یوه 2 روژې د خامخا نیسي. عام طور باندې نبي علیه الصلاة والسلام یو بل حدیث دی څه په میاشت کې 13 14 15 ورځو باندې روژو حکم نبي علیه الصلاة والسلام کړی.
ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي سماعت نبی کریم صلی الله علیه وسلم درو شین وصیت کړی صدا به ته بالکل نه پرېږدي یو خدا غدې سه په میاشت کې به ته درې ورځې خامخا نیسي مستحب دي او دویم دا غدې سه چاست به ته بالکل نه پرېږدي او دریم دا غدې سه وتر سکون دي دا به ته نه پرېږدي درو شین حکم ماته نبی علیہ الصلوۃ والسلام کړه نو په دې میاشت کې ته میاشت خاصه هم 13 شو بس دا څلور ورځې کڅوره پاتې دي په دې میاشت کې بهترینه طریقه دا غدې کم از کم د اعمال دغه چې کړو اعمالو کې مکمل تبدیلی راځي کله هم تبدیلی راشي نو موږ د پر به کوم عظیمه میاشت روانه دي هغه تیری به هم د پر به اسانه شي زمون سکون صلاحات دي بزرگان دي لوی علما تر شوي دي علماء لیکلي دي کتابونو لیکلي دي څنګه کوم شان مطابق تیری کوله د رمضان المبارک حتی کې سدسه هم رغلي دي رمضان المبارک شپږ میاشتې مخکې به تیری کوله رمضان المبارک دپاره او دغه دعا به غوښتله یا الله موږ رمضان المبارک میاشتې ته موږ ورسوه شپږ میاشتې مخکې او کله هم رمضان المبارک دغه تیره شوه نو شپږ میاشتې پورې به د دعاګانې غوښتلې یا الله د رمضان المبارک کې کوم عبادات شوي دي کومې دعاګانې شوي دي قبول یې منظور کړي داسې لوی لوی خلک داسې لوی لوی علما داسې لوی لوی بزرګان تېر شوي دي صرف یوه میاشت هم نه دوې میاشتې هم نه شپږ میاشتې مسلسل دوی به د رمضان المبارک دپاره به تیري کوله زما عزتمندو مسلمانانو اول کار به موږ دغه کوو زموږ به بهترین طریقې سره به موږ چې کوو د رمضان المبارک استقبال کوو او استقبال وضاحت تاسو ته ما وکړو او دویم دا غدې سره رمضان المبارک دپاره موږ خوشحالۍ سره به موږ خوشامدید وایو او خپل نیتونه به موږ رمضان المبارک دپاره به موږ صحیح کوو زړه به نه تنګوو زړه کې به دغه نه وایو څه دغه تکلیفونه وله میاشته راغله خوراک بندېدل وله میاشته راغله نهاره میاشته راغله دا به موږ نه وایو بلکې موږ به دغه وایو څه بهترینه میاشت الله په موږ باندې فضل وکړو څه دوباره موږ بیا دغه رمضان المبارک میاشته کې موږ داخلېږو او دویم کار دا به کوو موږ څه څومره هم موږ نه ګناهونه شوي دي دو ګناهونو باندې به موږ ندامت کوو دوی ګناهونو باندې به موږ توبه وباسو بهترینه توبه توبة نصوح صدق دل سره به موږ توبه وباسو او څه کوم کارونه هم موږ په پروژې کې کړي دي یولسو میاشتو کې کړي دي دې نه به موږ اجتناب کوو رمضان المبارک بهترینه میاشت روانه دي تېر شوي څومره هم بد اعمال ګناهونو کې لږ پت وو هغه به موږ پاکېږو او څه کوم ګناهونه موږ نه شوي دي هغه ګناهونه به موږ توبه وباسو عزتمنو مسلمانانو تاسو ته ما خطبې کې هم ویل یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا اے د ایمان خاوندانو تاسو الله تبارک و تعالی ته صدق دل سره سچ دل سره تاسو توبه وباسئ او څه کله هم تاسو توبه وباسئ عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم د څه کوم ګناهونه لغزش تاسو شوي دي الله به تاسو ته دغه شی کې معاف کړي دویمه طریقه دا غده سمون به تیر شوي څومره هم مونږه ګناهونه مونږ شوي دي هغه ګناهونو باندې مونږ الله نه توبه وباسو او دغه به مونږ روژې کې نه کوو بلکې یولسو میاشتو کې به دغه مونږ نه کوو صرف روژه ولې نه او دریم دا غده
یو حقوق الله دی، یو حقوق العباد دی. حقوق الله لحاظ به هم منستو، حقوق العباد لحاظ به هم منستو. کچېرې مونږ حقوق الله کې غفلت کړی وي، المنزل کې مونږ غفلت کړی وي، رجوع کې مونږ غفلت کړی وي، دغه شان الله ولا یو بل حق دی هغه کې مونږ غفلت کړی وي، صحیح طریقې سره مونږ ادا کړی نه وي، نو هغه مونږ توبه وباسو. دغه شان حقوق العباد چاته د تکلیف رسولی وي، ګاونډ ته د تکلیف رسولی وي، چا باندې څه قرض وي یا بل څه لین دین د ورسره خراب شوی وي، نو روژې نه مخکې ته هغه کس راضي کا، هغه کس ته ووایه زه تا نه معافي غواړم، ما معاف کړه، ما نه څه قسم هم لغزش شوی وي، که چېرې تا ته ما تکلیف رسولی وي ته ما الله رضا لپاره معاف کړه. یاد وساتئ نفس به تاسو ته هر څه هم وایي، نفس به تا ته وایي ته خو ډېر غټ کې فلنکي کس ته څنګه ورسې، څه زرۍ ورته کوي. نفس خبره قسمونه مني، نفس متعلق تاسو ته مخکې هم ما خبره کړې. ټولو نه نبي علیه الصلاة وسلام فرمایي د انسان ټولو نه سختترین دشمن دغه څه شی دغه نفس دی، ځکه نفس تا خرابوي، نفس تا جهنم ته فیټ کوي. نفس خبرې قسمونه مني، نفس به تا ته هر څه هم وایي، نفس باندې پل قدم کېږدوئ، خپې ور باندې کېږدوئ. او که چېرې تا نه څه قسم حقوق العبادو کې لغزش شوی وي، چاته د تکلیف رسولی وي، لین دین معاملاتو کې چاته تا تکلیف رسولی وي، چا غیبت تا کړی وي، حسد کینه د ورسره کړې وي هغه ختمه کړه، غیبت د ورسره کړې وي ورشه ورته ښه صفا ستلا ورته ووایه غیبت شوی دی ماته معاف کړه، انسان به د معاف کړي. بیا نو درېیمه طریقه د هغه دی عزیزان مسلمانانو، سمون به که حقوق الله وي او که حقوق العباد وي دینه به انسان پکوو. او زه څوک څه هم حسد کوي، کینه کوي، حقوق العباد ټیک نه وي، مور پلار ته تکلیف رسوي، یاد وساتئ رمضان المبارک عظیمه میاشت په روانه دی، دې کې د ستا مغفرت نه کېږي. د دې متعلق به تاسو ته انشاءالله رجوع کې به بیا تفصیل بیانوم. بیا کوم خلکو رمضان المبارک په میاشت کې خاص کر په شب قدر کې مغفرت نه کېږي، هغه کوم خلک هغه به تاسو ته تفصیل سره انشاءالله بیانوم. بهرحال دا ټول حقوق العباد کې رسي، مونږ ته دغه پکار دي چې حقوق العباد د ښې طریقې سره مونږ لحاظ او احترام وساتو. که چېرې مونږ نه لغزش شوی وي هغه لغزش مونږ ختم کړو، رمضان المبارک نه مخکې مونږ ختم. که پلار د نه خفه وي پلار راضي کا، که مور د نه خفه وي مور راضي کا. دا عظیمه میاشت روانه دی چې دا په دې میاشت کې تا حقوق العباد مکمل صفا سترا. او عزتمند مسلمانانو پنځم کار به مونږ دا کوو، سنت لحاظ به مونږ ساتو، سنت احترام او اداب به مونږ ساتو، بلکې دا عزم وکړئ یوه میاشت دی په دې میاشت کې انسان څومره هم سنت برابر وي هغومره عبادات هم بیا عزت خوند کوي. مونږ به دا عزم کوو که چېرې مونږ ګیره کلوو مونږ به ګیره نن نه کلو، لکه رمضان المبارک بهترینه میاشت روانه. که چېرې مونږ نه سنتو کې غفلت کېږي دغه غفلت به مونږ ختموو او سنت بهترین طریقې سره به مونږ لحاظ کوو. ځکه رمضان المبارک داسې عظیمه میاشت روانه دی، څه سنت شو نفل شو دا په فرضو باندې بدلېږي، او یو فرض دا په او یو باندې بدلېږي. څومره لوی فضیلت شو. نو سنت لحاظ به هم مونږ ساتو، سنت احترام به هم مونږ ساتو. لکه رمضان المبارک ډېر عظیمه میاشت روانه،
او شپږم نمبر باندې کار به موږ دغه کوو المنځ لحاظ به موږ وساتو الموز به موږ بربرو الموز به موږ په جامې سره کوو عزیزانو الموز متعلق تاسو ته مخکې ما بعض تفصیل سره بیان کړی الموز دا د الله تبارک وتعالی یو فرض کرده شیز دی دا به موږ خامخا ادا کوو نو د المنځونو لحاظ به هم ستو دغه پکه اراده به کوو چې موږ به روژې کې یو الموز به هم موږ په جمع نه مدار نه کوو یو الموز هم که سبعي وي اوس روژې کې دغه یو مصیبت دی چې سبعي ټول راځي سبعي دوپاره به الا ماشاءالله پاتې کېږي مستخیم بیا کسان نه وي بیا مستخیم ځوانان به ټول خوبولی وي بیا شپه یې تېره کړې وي ماسپښین بیا ناوخت 2 بجې 2:30 بجې دغه پاڅېږي بیا نو روژې کې سبعي نه ماسپښین الموز بیا جوړ شي بیا لکه څرنګه عام طور باندې سبعي الموز ځوانانو دپاره تکلیف دا دی سخترین دی او دغه شان په روژې کې ماسپښین بیا ټول ځوانان بیا خوبولی بیا عزتمند مسلمانانو چا څه هم د روژې دپاره تیاري کړې نه وي عبادات کې تبدیلي راوستې نه وي هغه به بیا خامخا روژې دا به سخترینې وي بیا درنې به وي بیا دې د وجې نه عزتمند مسلمانانو زه درته بار بار دا خبره کوم چې اوس نه په اعمالو کې تغیر او تبدیلي راولئ که چېرې تا نفل نه کړی وي اوس نه شروع کړه څه برابر شي ورته که تلاوت د شروع کړی نه وي اوس سره شروع کړه نو چې کله هم رمضان المبارک ته مونږ داخلېږو نو مونږ به ښې طریقې سره تیاري کړې وي هغه کار به مونږ ټولو ته اسانه بله دا خبره زه کوم رمضان المبارک دا ډېره بهترینه میاشت ده از برای خدا درخواست درته کوم زړه نه درته درخواست کوم زړه مو خوږېږي څه روژې کې خوبونه پرېږده حد نه زیات خوبونه ما کوئ چې باز داسې وي ټوله شپه تېره کړي ټوله شپه ته ولې تېروي څه مقصد دپاره تېروي له العب کې ټوله شپه تېره کړي نو بیا ته ماسپښین 2:30 بجې پرې ته ودرېږې خپل معمول مطابق تراویح وشي بس که څه کار مار دې وي هغه پوره کړه نو هغه نه بعد ښه طریقې سره وده شه څه کله هم ته وده شې په شمي ته پوره پاڅېږې بیا څه کله هم جامې وشي هر څه وشي هغه نه بعد که ته لغنې آرام کوې آرام وکړه 8 بجې 8:30 بجې 9 بجې دوباره بیا پاڅېږه بیا عبادت طرف ته متوجه شه بیا او که دنیوي څه کار دی وي هغه ادا کړه نو که تا ټوله ورځ په خوب باندې تېره کړه نو نیمه روژه خو تا باندې خوب باندې تېره شو بیا څه فایده شوه او بل کار به دغه کوئ څه حرامو شیزونه نه ځان ساتئ لغویاتو نه به ځان ساتئ فضول کارونو نه به ځان ساتئ څه کوم کارونه تا کوژې کې کول هغه نه به ځان ساتئ بېهوده خبرې تا کولې روژې کې ونه ځان وساته فضول کارونه تا کولو روژې کې ونه ځان وساته جګړې جنګ و جدال تا کولو دا به روژې کې نه کوي ځکه څه روژه د هر یو شیز تا روژه شو بیا صرف دا نه د خوراک سوات روژه دی هر یو شیز روژه شو حرامو دینه به هم ته ځان ساتې دی او بل دا هغه دی اخرې دا هغه دی ځان دپاره ټایم ټیبل برابر کوي روژې کې ځان دپاره ټایم ټیبل برابر کوي زه به سبعي څه کوم دغه ځان دپاره برابر کړه 9 بجې به څه کوم 11 بجې څه کوم ماسپښین به څه کوم ماسپښین نه بعد به څه کوم مازدیګر به څه کوم ماښام نه بعد به څه کوم ماسخوتن نه بعد به څه کوم کومو عبادات به څومره کوم تلاوت به څومره کوم نوافل به څومره کوم خدمت به څومره کوم کور خدمت به څومره کوم هر یو شی ځان لپاره یو ټایم ټیبل برابر کا کله هم څه ټایم ټیبل برابر کې هغه کې به الله تبارک وتعالى برکت هم چي دی دغه شان د روژې څه کوم دي دا ټول ډکې تېرې شي
او مهمان سکم روان دي غو صحیح طریقې سره احترام وشي سره احترام وشي د دې اجرونو سکم دي الله تبارک وتعالى هغه ټول خیر طریقې سره دنیا او آخرت کې بدیر کې. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. صلى الله على خير خلقه.